وی میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی وی زه خو په یو خاوند باندې گزاره نه کوم څلور براله کې یا 8 مارچ په مارچ باندې پیږې که نه مولیانو دا تیپه غوږ کې ودي نه زه څوک د ملک واګې د دې خلکو په لاس کې نه رالي خفه کېږې په ما نه زه ګورې سپا سپا خبرې کوم ښه نواب زمونږ سردار عبدالرد نشتر ورته ویل کېږي نو چېرته اورېدلی د مانکي مشر صاحب په دې جدوجهد کې ډېره لویه سهي غستې وه زمونږ د علاقه نه وه په دې ریفرنډم شوې ریفرنډم چې کله وشو د مانکي مشر صاحب ډېر ښه سړی و ښه د اولیاء الله د مانکي مشر صاحب عبدالوهاب صاحب دا د کابرین دیوبند ملګری اوسئ د اخوا دېخوا اکو بکو سر سیندکو ټول بریلیان چې ګورې خفه کېږئ ما تاسو علاقه کې هم دلته دا مرض شته ما ته پته د فیض الرحمن نجیب ګورې دا مرض شته په دې علاقه کې زه کله ناکله لیدم دا مرض شته خو دا ټول د کابرین دیوبند ملګري راغلي په دې علاقه کې یو ریفرنډم وشو او په هغه ریفرنډم کې داسې چلو شو زما نیکه به ما ته وی چې قرآن شریف یې کېښوده چې اوټ قرآن له ورکوي او که چېرته اوټ هندو له ورکوي نو څوک خوار شوي چې اوټ هندو له ورکو خو اوټ خلکو چا له ورکو قرآن له ورکه که نه او پاکستان کا مطلب کیا وایا که نه لا اله الا الله پاکستان آزاد مشرقی پنجاب کې 50,000 زنانه صرف دا سیکانو تختولې او د مشرقي پنجاب هغه علاقې چې د سیکانو د لاندې راغلې وې هغې کې مسلمان تتر بتر کو خو سوچ هم دا فکر هم دا پیدا خو تاسو ته رسېدله پاکستان که نه په دې کیسو لږ ځان پوهوئ ښه دا پاکستان دا پیدا خو تاسو ته رسېده سرحد ته رسېده پنجاب ته رسېده که نه دا خو بمبی والا ته نه رسېده بمبی د دې ملک یو حصه وه دا خو کلکتې والا ته نه رسېده دا خو تاملناډو ته نه رسېده دا خو اتر پردیش ته نه رسېده دا خو سهارنپور ته نه رسېده هغه مسلمانان په 100% راغلي وو دلته مونږ مسلمانان په 95% راغلي وو پیدا مونږ ته رسېده خو هغه خلکو قرباني ورکړه چې زما د دې ورور به یو ملک یې هغې کې به څه شي پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله د پاکستان مطلب لا اله اسلام آباد د خیر او د برکت د نوم بالا یو کلی جوړ کړ بیا چې خدای دې مشرف نورم تباه برباد کړي لکه څنګه چې تباه برباد شو د رزیل بچې خفه کېږي ما هغه وایي دا مولیان خو د خدای په قهر اخته دي دا پټکي خو دهشتګرد راغلي دي دا مدرسې خو د دهشت ځای راغلی دی د ضیا په دور کې چې کوم مجاهد و هغه مجاهد یې موږ ته په دهشتګرد باندې بدل کو د ضیا په دور کې د فوج او د حکومت چې کوم د مولا او د حکومت چې کوم دوستي و هغې په دشمنۍ باندې بدله کړه او د مولا نه غټ دهشتګرد جوړ کوي چې مولا په دې معاشره کې د ټولو نه ناکامه سړی راغلی دی او په ما تا پسې پراپیګنډه شروع کړه شروع یې کړه که نه یې کړه شروع یې کړه اوس پاکستان هغه خط ته ورسېد ستا د ملک نوم پاکستان دی او ستا په ملک کې په 8 مارچ باندې یو مارچ را روان دی 8 مارچ په مارچ باندې پیږې که نه مولیانو دا تیپه غوږ کې ودي نه زه څوک یم دا 8 مارچ په مارچ باندې پیږې که نه وی میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی وی زه خو په یو خاوند باندې گزاره نه کوم څلور براله کې یار قسم دی که دا ګپ لګوم تاسو یې دا مولا ګپ لګوي خدای کو کو ګپ لګوم په یو خاوند گزاره نه کوم څلور براله کې د مولا نه مې ازاده کا د قرآن نه مې ازاده کا د دې سماج نه مې ازاده کا ستا د پاکستان زنانه دې حده پورې راله چې هغه وایي زه په یو خاوند گزاره نه کوم ستا د پاکستان زنانه د حیا والا دې حده پورې راله چې وایي دا سماج ظالم راغلی دی ستا د پاکستان زنانه د دې حده پورې راله وایي چې زما نقاب او زما پرده دا زما قید راغلی دی مونږ خو په هندوستان کې یوه زنانه وه لکه د زمرۍ غوندې ودرېد هندوانو ته او نقاب یې لر نه کړي او ته د مسلمان بچی راغلی د پاکستاني مسلمان بچی راغلی او ته دا نقاب د مخ نه لر کړې نو زه خدای دې دکن ځای که نور خو درته نه ویم خو خدای دې دکن ځای کړ دا یاد ساتئ دا عالمان قاریان تاسو باندې دا ذمهواري ده د دې قوم دا قوم په حقایقو باندې پیکې دا قوم په اصلي هغه مسایلو باندې پیکې چې هغه ستا دپاره د تباهۍ ذریعه ګرځي دا ماشومان دا ینګ جنریشن
دا په خپل تهذیب پېکې دا په خپل کلچر پېکې دا په پښتو باندې پېکې دا په اسلام باندې پېکې دا د صحابه په تعلیماتو باندې پېکې دا په حیا باندې پېکې دا په عفت باندې پېکې دا په غیرت باندې پېکې چې دا به چیرې انشاءالله په حیا او په عزت او په عفت باندې پېکم د ده نه به الله تعالی صلاح الدین ایوبي جوړوي ګورې هم د ده نه به الله تعالی انشاءالله محمود غزنوي جوړوي هم د ده نه به انشاءالله الله تعالی نور الدین زنګي جوړوي هم د ده نه به انشاءالله الله تعالی امام ابو حنیفه جوړوي هم د ده نه به انشاءالله الله تعالی امام محمد او امام ابو یوسف جوړوي دا زمونږ د مدرسې دې د دې لپاره ولې دا مونږ د مولیان چې تاسو په دې کورونو کې ګرځو او وایو چې وظیفه راوړئ وظیفه راوړئ مونږ د دنیا هر کار کولی شو قسم دې په الله چې تاسو نیقه کولی شو الحمدلله هلکه کولی شئ که نه شئ کولی ولې نه شو کولی ډرایوینګ الحمدلله کولی شو او چې دکان واچوم که نه نو ستاسو دکان به شړي او زما دکان به چلیږي یو خو به پکې پیر صاحب یو به راله پیر صاحب تعویض وکړي یو به زه په خپله تعویض وکړم یو به پکې دم چوپ کوم یو به مې اخلاق ښه راغلي یو به انشاءالله ملاوټ نه کوم یو به ستاسو ملا یم نو زما دکان به ښه چلیږي او تاسو باسې دکانونو کې ناست یې هسې مه کښېنوه الله تعالی دا نری وخت تکبیر نه ده دا نری وخت تکبیر پیدا تی ښه پرېږدئ تاسو نه به هم فصلونه ښه وي انشاءالله خفه کېږئ منه تاسو نه به هم کورونه ښه وي انشاءالله خفه کېږئ منه دا ولې دا څه چل دی مونږ د دنیا هر کار کولی شو د دنیا هر کار کولی شو او ښې په فخر کولی شو اوس هم مولا د دنیا هر کار کوي خو مونږ ستاسو د دې بچو د حفاظت لپاره ناست یو مونږ تاسو ته ناست یو مونږ ستاسو دا جوماتونه آبادو مونږ ستاسو دا مدرسې آبادو مونږ ستاسو د دې ماشومانو د خیر او د برکت لپاره ولاړ یو نو چې ولاړ یو نور درته هېڅ نه ویو پیسې به درنه غواړو د جومات لپاره او د مدرسې لپاره نور درته هېڅ نه ویو خو د دې پټکو قدر به کوئ ګورې دا یاد ساتئ دا تاجونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دې جامو قدر به کوئ دا جامې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جامې دي دا جامې د آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم وردي ده دا پټکي تاج د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا مولا صاحب او دا مفتی صاحب چې په کوم ځای ناست دی نو دا څه شي د عظیم الشانه ګدۍ ده دا ګدۍ د چا ده دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګدۍ ده نو انشاءالله قدر خو به کوئ که نه به یې کوئ زه پرون تللی وم پرون و کابل پرون پنجاب ته داسې سادهګان غوندې خلک و ناست و ډېر فرق و زموږ په پښتنو پنجابیانو کې ملاح ته به وتلی وم سادگان غنتی خلق موتی د مولیانو قدر بکی یو جی هم خدمت کرتے بس خدمتی کو سی بھی کو خدمت د الله څخه په خدمت کو زه یو ځل مولانا حمدالله صاحب سره ناست وم الله دې جنت نصیب کی او زموږ د علاقې یو ډېر غټ عالم صاحب مولانا عزیز الرحمن فاضل دیوبند موږ به ورته ډکي صاحب یق صاحب وی ډکي صاحب یق صاحب سره موږ ناست وو دا د 1980 خبره ده حمدالله مولوي صاحب ډکي صاحب یق صاحب ته وایي ډکي علاقه ده وي ډکیوال درته څنګه ګوري وی ډکیوال لا تر پرشتې په نگاه سره ګوري د څه په نگاه سره مونږ هم ماشومان خوشحاله شو چې ډکیوال د پرشتې په نگاه سره داسې لاړه په شا باندې او راپاسېد وی ډکیوال وایي چې پرشتې خوراک نه کوي نو د ډکي صاحب یق صاحب هم خوراک نه کوي ډکیوال وایي چې پرشتې سکاک نه کوي نو د ډکي صاحب یق صاحب هم سکاک نه کوي نو ناظم صاحب دې مقتدیانو ته دې وایه چې د پرشتې په نگاه سره ګوري خو خدای د له خوله درکړې ده ګورې یاد ساته خوراک پکې او ستاسو د عوامو خطبه ده ستاسو د عوامو خطبه به چی وي د زوی نوم یې عبدالواحد او د لور یې خاتمه وي ورسه بیا ختم وي دا یاد ساته او زمونږ د مولیانو نه چې بشیر خان تپوس وکړې څو بچي دي یاره بس د الله پاک مال دی بس 8 زامن دي او 5 لوڼه راغلي دي او الله پاک مال او بیا هم ورې الحمدلله پکټي جاري وي ګورې دا یاد ساته الله دې نور هم جاري وساتي نو زمونږ الحمد بچي هم زیات دي او زه وایم په دې ټول مجلس کې به عوامو په دې ټول مجلس کې د 100,000 روپو مولا شته چې تاسو له 100,000 روپۍ په مدرسه کې یا جومات کې درکوي شته خبرې کوئ که نه مړه د 15,000 روپو مولا درکې شته د 10,000 روپو مولا درکې شته چې یا مدرسه کې یا جومات کې مدرسه به پرېږدو جومات کې چې تاسو دې مولیانو له 10,000 روپۍ ورکوئ داسې مولا درکې شته د نرزامو 15,000 روپو مولا درکې شته د 50,000 روپو مولا ګوره صرف ستاسو په جومات کې نه ناست دی ستا په 50,000 روپۍ ګزاره نه کېږي دی وایه که نه نه که نه دوه زامن دي په سعودي کې 50 نه چې 1 لاک روپۍ کې لکه د بیمارې
بیمارې بکرې په شانتې تپوس ته نه وکړو چې څنګه چل دي ګزاره کېږي نو ګزاره نه کېږي ګزاره نه کېږي د دې ملیانو په 15,000 روپۍ د هغه سر نه د دې د پورې دا مخونه یې پړقار کي او که نه تو والله دا مخونه یې پړقار کي او که نه وګورئ که 50,000 روپو کې مخ پړقار کي او که نه کي وایه 50,000 روپو کې الحمدلله جامې ښایسته دي او که نه دي وایه په 50,000 روپو کې انشاءالله په کور کې به خیر او برکت اچولی کې دا د څه خیر او برکت دی دا د دین خیر او برکت دی دا خیر او برکت ته الله ستاسو په دې ماشومانو کې واچي دا خیر او برکت ته الله تعالی ستاسو په دې ټول نسل کې واچي دا د مخ نورانیت دا د جامو پاکوالی دا د عقیدې پاکوالی او دا لا څه شیزونه دي انشاءالله زما د امید دی چې الله تعالی به په آخرت کې په اولو نمبرو د مشایخو د دعاو د وجې نه پاس کوي انشاءالله د ټولو نه عظیم نعمت هغه فوز هغه کامیابي چې راله الله آخرت کې راکوي د دنیا د تاجونو د دنیا د تختونه د هغې د دې نه زار شه چې انشاءالله الله تعالی بې حسابه بې کتابه جنت ته بولي دا د ټولو نه عظیم الشانه کامیابي ده او دا به د دې علم د وجې نه انشاءالله راځي الله هم شاد و آباد وساته او وخت لږ راغلی دی تقریر نه کېږي چې وخت لږ هغې کې بیا تقریر نه کېږي خدا مدرسه دی الله تعالی خیر و برکت وګرځوي او د شرور آفتونو نه الله په امان کې وساته جي دا حضرت پیر